پیغمبر زمانه وه یوه کاس خپلې کور والا ته وویله زه بهر مل ته ځم ته مو ته اجازات راکوې زه بهر مل ته لوړ شم هغه ورته ویل څه لوړ شه څه نوران خونې کې ناست وي ښځې خونې کې ناست وي د روزي به څو خوري خدای روزه سان دی نه دی در غورځوي ډر ور د انسان خپې لاس وخوره دي هغه ورته ویل څه خو چلو زه به سفر باندې د نه لاړ شم ته یې مو یوه خبره مني هغه ورته ویل چې یوه خبرې ده وایي تا به ټوله خبرې زه ومنم خو دا درویغ دی نن سبا دور کې یوه میړه خبرو ته یوه ښځه صحیح معنو سره غوږو ته واچوي خبرې واوري دا ډېره غوټه خبره ده منلی درویغ دی هغه ورته ویل چې تا به ټوله خبرې ومنم هغه ورته ویل چې ما ته پاته دی چې ټوله نشي منلی ښه د یوه خبره ومنه خو ته هیڅ ووایه د یوه خبره مشکله نه دی ویلی ما اجازات نه بغیر به خونې نه وځې یو ورته ارمان وکړلو دی مال پوز دی هی کاش هر څه د ویلي وی خو دا خبره ده ما وی کړي مو خو روغ دی یو ایمو مرګلي به بازار کې سارې وي زه به خونې کې ناسته وم ایمو مرګلي به کپړو دکان کې سارې وي زه به خونې کې ناسته وم ایمو مرګلي به بازار په بازار سارې وي دا ایمو اداب جوړ شوی دی دینه بغیر ایمو خونې کې زړه تنګېږي ایمو مرګلي به جمعې شپې او چې قبرو کې سارې وي زیارتو کې به سارې مثلا غرو کې به سارې وي ایمو زړه تنګېږي دینه به څه وکړمه دا خو ما دپاره ډېر مشکل دی خو چلو ځان سره به ذکر کوم تا سره مو وعده کړې وه چې تا نه بغیر به زه خونې نه خو هر څه دې ویلې وی دا خبره ده ما به کړي پیغمبر روایت دی پیغمبر زمانه سفر باندې لاړو پلار یې بیمار شولو پیغمبر ته یې ځواب وکړلو یا رسول پلار پښتنې ته لاړ شم پیغمبر ته یې اجازات نه درکوم پلار یې مړ شولو ویله اوس ویر شوم ویله اجازات نه درکوم نماز جنازې ته یې کېدولو پلار پښتنې ته لاړ شم ما میړه سره وعده کړې تا اجازه نه بغیر به خونې نه وځم پیغمبر ته یې څه زه اجازات نه درکوم دلته یوه خبره څه زه تاسو ذهن ته پیغمبر پردیو ښځو سره کار دی ما خبره دی څه مثلا پیغمبره پردیو ښځو سره څه کار نشته امت سره یې کار دی دا بېله څه خبره دی پیغمبر دی نبي دی هغه یې مو خو لکه دی ما خبره دی څه زه یم څه پیغمبره پردیو ښځو سره پردیو ښځو اجازات نه ورکوي ایمو خپلو ښځو نه زیات پردیو ښځو سره کار دی کابر ته کوزیږي پردی ښځه کیدوي ویلي دا داسې دی لکه ما خور کسې لکه ما مور کسې بل دی خو دا پردی ښځه دی تا څه کار دی ورسره نه یې تا مور دی نه یې تا خور دی ټلیفانن یې ورسره ګا دی یوه غریبه ښځه دی دا دی پردیو ښځو سره یې کار دی خپلو نه زیات پردیو ته یې زړه ځروېږي پیغمبر پردیو ښځو سره هغه ورته یې څه میړه اجازه نه وي درکړی زه اجازات جنازه قبر کې کېدوله پیغمبر ځواب ته که خدای تو نه رحم وکړي تو وجنې تو پلور باندې خدای رحم ایوی ښځې واجنه ای پلور دنیا و آخرت ښکلی دی ای میړه شملایا نه کټیټه و ایدي واجنه به خدای ایدي میړه و آخرت ایدي و دنیا و آخرت خدای ښکلی کوي